یو کس تپوس کړی چې عالمان هم د خپلو مجلسونو ویډیو جوړوي، آیا دا ښه کوي که غلطه؟ ړومبی خو ته خپل خیال کو، بل باندې اعتراض مکو. مونږ سبق وی په مدرسه کې، سبق موی په اولا کې هم یا په ثانیه کې. زمونږ یو ملګری و، هغه به په هر یو چا باندې اعتراض کولو، ډېر خبرلوس. یو ځل یو غټ عالم راغلی و، نو مولانا اسفندیار خان صاحب نوم یو، کیدای شي په دې مجمع کې تاسو د چا د هغه نوم اورېدلی، کراچۍ کې او د سوات پښتون او کراچۍ کې غټ عالم د خپل زمانې، الله جل شانه دې جنتونه نصیب کړي. هغه موږ کولو بنوري ټاون کې، موږ یې کولو. نو زمونږ هغه ملګری ورته وایي نورالامین د هغه نوم و، هغه داسې عجیبه سړی و. زه استاد درولم، ما ته به وی چې د مرګرو نه د صیغو تپوس کو د صرف. نو ما به ورته وی چې وایه قاله کومه صیغه ده؟ نو قاله وصل کې قوله و متحرک ما قبل مفتوح و په الف سره بدل شو قاله شو. دو ما ته وی زمړه خدای پاک د اسمان نه کلام نازل کړی دی، هغه کلام قدیم دی، پای کې قاله دی، او ته وی د اصل کې قوله او دا کلو. هر یو څیز باندې به اعتراض کول. نو هغه مولانا صاحب خپو کې چلو وزرو داغه. نو خپې چې ایخې به په قاعده کې نو یو خیخ په ادرول پکار دی او دا ګسخ په پرته پکار ده. نو هغه د تکلیف د وجه نه دواړه خپې پرتې وي. نو چې موږ یو کو دی ورسره ولاړ دی، دی ورته ووایي د خپلې غلطه یقیغه. هغه ورته وایي خپل موږ سم کا، زه خپل موږ سمو، هغه خپل هغه سم کا، او ما دې چل راځي ما ته پته ده. به هر حال تا د بل ګناه جهنم ته نه بیایي، خپله ګناه به دې بیایي. که یو عالم داسې کوي نو نه. دویمه خبره دا ده چې عالمان په خپله ویډي نه جوړوي، هغه ناست وي په جومات کې د هغې ویډي. زما تصویر په دې ځای کې څومره سخته پابندي ده، ما ته چا ووایي چې دا ستا تصویر راغلی، په دې منبر زه ناست یم، دلته نیست. او دې ځای کې څوک شیطان ناست دی، شیطان به ورته ځکه چې موږ منې کړي د دې ناست دی دې طرف ته، او د دې ځای نه هغه تصویر ایستی دی، هغه یې راوستی دی. اوس په موبایل کې نو دا ورته ما ویلي چې تا کله دا تصویر ولیدو، زما تصویر دې ولیدو، ته وې چې وګوره اوله ما هم ویډیوګانې جوړوي، این تصویرونه وباس. ما کله دا ایستی، زما خو ته پیریان هم نه دي خبر، او هغه په خپله ایستی دی، ورانه یې کړی دی. نو کله کله علما نه خبر، سوء ظن او بدګماني دا حرام شی دی، په هغه باندې مکو. او که چېرې یو عالم داسې کړي، هغه ویلي چې زما تصویر وباسي، نو دا خبره د هغه خطا ده، دا خبره د هغه ټیک نه ده، خطا ده. په دې کې صرف خطا دی، د هغه غرض مه خراب.